والسلام ویش غزاګانې په خپله کړي ویش ځله نبی علیه السلام په خپله جهاد ته وتی دی او توره یې راخیستې ده او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي انا نبی الملحمه زه الله هغه نبی رالیږلی یم چې زه به د خلکو غوښې پرېږدم یو روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي بعثت بالسیف زه الله په تورې سره رالیږلی او صرف په خپل ژوند کې نبی علیه السلام چې د مدینې ژوند دی 10 کاله زندګي ده 50 سرایاګانې سرایا هغه ته وایي چې نبی علیه السلام په خپله جهاد ته نه دی تللی او صحابه یې ګرځي ورشئ هغه کافرانو سره د هغه علاقې د هغه ملک د هغه کلیوالو سره جنګ وکړئ جهاد وکړئ 50 او 27 څو بشي ده بس ما په دې 10 کاله کې دا څومره جنګونه جوړ شو او نبی علیه السلام موجود نبی علیه السلام شته دی اویا اوس دا لږ تقسیم کړه چورسی اوس دا چورسی په 10 کې تقسیم کړه چې په یو کال کې څو جنګونه راځي لږ د الله دپاره سوچ پکار دی مونږ خو ښه سړی هغه چاته وایو چې مړه بس که زه غلط کوم او که ښه کوم که هر قسمه ګناه کوم که هر قسمه ناروا کوم که هر قسمه چې دا شیطاني او غلط کارونه کوم به خو بس زما د کلي زما د جومات مولا به ماته څه نه وایي او زما په ښو په بدو کې به هېڅ غم غرض نه ساتي زموږ خبرې خو داسې حال دا د عالم رباني ذمهواري دا ده د یو الله والا ذمهواري دا ده چې دا په کوم ځای کې غلط کاري دي دا به منع کوي او د عالم کار څه دی نبي علیه السلام فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده یو غلط کار دی ولیدو په لاس یې منع کړه یا څه منع څپېړه ورله ورکړه سوک ورله ورکړه ډانګې او توره پسې راواخله نه به کېده دین نه خلاف کار نه به کېده نبي علیه السلام د سنتو نه خلاف کار نه به کېده شریعت نه خلاف کار او که د لاس وس یې نه وي زما په شان ته بېوسه غوندې یادېږي څه به کوي فإن لم یستطع فبلسانه بیا خو دا ژبه خو الله درکړې د بیان خو کولی شي وبیا که څوک یې مني او که نه مني که څوک ښه وایي او که څوک بد وایي که څوک کنځنې کوي او که څوک د صفات او ثنا وایي وایي به څوک هر څوک چې څه وایي وایي به ته به د الله دین خلکو ته صفا صفا وایې فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین د الله دین صفا صفا خلکو ته بیانوه مشرکین پرېږده د هغې کار پروپګنډې دي د هغې کار مسخرې دي د هغې کار ملنډه ده د هغې کار تهمتونه او الزامونه دي لګوي به دا باندې ولې نبي علیه السلام بیبي ام المؤمنین عایشه صدیقه ټول کائنات د ټول امت محمدي مور ده زمونږ ابۍ ده تهمت پرې ولګېد که ونه لګېد ولې چا ولګاو دا د څه وجې نه دا تهمت ولګېد همدقه وجه وه خبر همدقه وه چې منافقینو مشرکینو یهود او نصاراو دا نه غوښتل چې نبی علیه السلام زمونږ دا ناکاره کارونه غلط کارونه زمونږ دا د ګناه کارونه خلکو ته ښکاره کړي او چې ونه شوله نو راپاڅېدل په دې انداز په نبي علیه السلام باندې تهمت ولګاو غرض یې دا و چې مونږ به د نبي علیه السلام آواز کمزوری کړو مونږ به د نبي علیه السلام د حقانیت صدا او ندا دا به خاموشه کړو دا به چوپ شي لیکن نبی علیه السلام د خپل ذات پروا یې نه ده کړې د خپل کور او د بچو د اهل و عیال د بیبیانو پروا یې نه ده کړې د نبی علیه السلام د قتل منسوبې کېږي نبی علیه السلام قتل او د خپل ځان پروا یې نه ده کړې هغه کار ده یا